ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته یاد دي چې څلور ورځې پهله په شیخ آباد علاقې کې یو دوه رهزنانو د یو دوه د مدرسې د سټوډنټانو جنکو نه موبایل اغشتو کوشش کړی او هغه کې یو زنانه راغورځېدلې وه او ملزمان تښتېدلي وو د ایس ایچ او ګلبهار عمر خان افریدي نه به تپوس کوو چې دا ملزمان څنګه ونیول شو او دوی په خپل تفتیش کې څه ویل دي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. هغه درې څلور ورځې مخکې چې کومه وقوعه په ګلبهار شیخ آباد نمبر 1 کې شوې وه دا ډېره پریوتې واقع ده. داسې پریوتې چې د پښتون کلتور بالکل د دې وقوعاتو اجازت نه ورکوي. زنانه ذات سره هغه چیړل او په هغې باندې اسلحه ته راویستل او هغې نه بیا موبایل پرس نغدي وغیره اخیستلو کوشش کول دا انتهایي کچا او پریوتې خبره تره وقوعې اطلاع چې څنګه وشوله نو فوراً موږ وکیله د ایس پي صاحب په نګرانۍ کې ورسېدلو او هلته نه مختلف ډایمنشنز کې موږ ټیم تشکیل کړ. درې څلور ټیمونه دا شو چې سی سی ټي وي چې کوم ځای کې وقوعه شوې ده هغه سی سی ټي وي باندې لاړلو نو د پري انسیډنټ چې کوم دوی په کومه لار باندې راغلي دي هغه لاره موږ کړه سی سی ټي وي مو راوخیستل. بیا افټر انسیډنټ دوی چې په کومه لاره دوی ایګزیکټ کړې هلته مو سی سی ټي وي راوستل. د سی سی ټي وي په دغه سره لوکل انټیلیجنس په تعاون سره د دې ملزمانو نشاندهي وشوله او د بعد د نشاندهۍ نه د هغوی چې کوم ممکنه ټکانې وي په هغې باندې موږ چاپهزني وکړله او بیګا شپې الحمدلله موږ کامیاب شولو. په هغې کې دوه کسان موږ ارست کړي. هغه دوه کسان چې کوم په ویډیو کې قتل کیږي او واردات کوي د هغه یو نوم دی مرتضی د هغه یو نوم دی کامران عرف کامو او هغه هم د شیخ آباد اوسېدونکی دی. دا بل دی لقمان عرف لوکي هغه هم د بانو سرکل روډ اوسېدونکی دی او دا مو بیګا د شپې نیولي. دې کې دا یو ملزم زخمی دی دا څنګه زخمی شوی دی؟ داسې و چې دې له اطلاع وشوله چې یاره دا ملزم چې کوم هغه ورځ دا وقوعه شوې ده په هغې کې دا مطلوب دی. حسب اطلاع دوی نه موږ ناکهبندي مو کړله او ناکهبندۍ په دوران دوی چې څنګه رالولو اشاره وکړله خو دوی اشارې تعمیل ونه کړو ونه درېدو او فوراً مخکې لاړلو او چې څنګه دغه شولو نو د موټرسایکل په ځای باندې دا کړلو او فایرنګ سټارټ کړلو. پسټول سره فایرنګ دا کړلو. پولیس هم د حق حفاظت خود اختیار لپاره فایرنګ وکړلو. د فایرنګ په تبادله کې دا زخمی حالت کې گرفتار شو اوس داخل هسپتال دی. دا چې کوم گرفتار د ملزمان دي چې کوم دا زخمی دي دا پیلم سره رهزنیانو کیسونو کې دا ډېر یو خدای چې آیس اډکټ دی او دنه هر وخت دا توقع کولی شي چې دا به هر ګرځي نو دا به څه نه څه انسان له به څه نه څه قسم کې ضرر او نقصان به ورله رسوي. دا مخکې په آیسو کې هم نیول شوی دی او دې نه علاوه مختلف حکومت ډکیتې دغه سنیچنګ وغیره زده کړي. د سره چې کوم د کم عمر سټوډنټ چې کوم دی د ده باره کې څه تفتیش شوی دی؟ دا د چم ګاونډ کې اوسېږي ملګری هم دی. په دغه ورځ چې کله دوی وتل نو روژه وه هغه روژه هم دوی ماته کړی او آیس څښلي دي. وقوعې نه مخکې آیس وڅښل او پلیننګ وکړلو او بیا راغلي دا مدرسې طلبه چې راغلي نو دوی مطلب یې دغه ټارګېټ کړي او څنګه چې مکمل وشول نو دوی مطلب یې چې هغوی نه بیا دا موبایل او دغه اټمپټ وکړو د سنیچنګ. د دې وقوعې باره کې دوی څه ویلي چې دوی خاص هم دوی موبایل پسې راغلي که نه دوی د شکار په تلاش کې او دا ورته میلاو دا دوی شکار په تلاش کې وو نو دوی ته شکار لږ اسان هم ښکاره شولو. بعض اوقات کې داسې وي چې نارینه وي نو نارینه داسې وکړي چې مزاحمت وکړي هغوی د خپل بچو دپاره یا د موبایل یا سنیچنګ وغیره چې کېږي نو هغوی کوشش دا وکړي چې موږ سنیچرانو له لاس وغیره ورچو. خو زنانه ذات داسې دي چې دا کمزوری ذات وي نو دوی له دا آسان ټارګېټ او ښکار ورته میلاو شول. دوی څه ویل چې کله دوی د وارداتو کو دا ویډیو دوی بیا چېرته کتلې وه دوی یېرېدلي وو د دې ګرفتارۍ نه؟ دوی بالکل کله چې دا واردات دغه شو نو دوی ته داسې یو بل ویلي چې دا ویډیو ده او په ویډیو کې تاسو راغلی شوي او کتل کېږي او پهچان ستاسو شوی دی نو دوی کوشش وکړلو چې یاره موږ چېرته لاړ شو وتښتو یا داسې ټکانه کې چې پولیس د ګرفتارۍ نه ځان بچ کړو. دې کې دا د 9th کلاس چې کوم سټوډنټ دی دی هم آیس دا اوس پرې تازه آیس اډکټډ دی دا او همدې ملګري پرې راړلو په آیسو باندې.